बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नए लेक्चर के बरखैर समंगा डिस्कस को फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 हम सरसल है कैन वी हैव सिचुएशन इन व्हिच an object is not in equilibrium even though the net force on it is zero gave two examples। वही आया दासी के देशी चिपयो ऑब्जेक्ट बांडी टोटल फोर्स जीरो दे खु बिया हम हगा प इक्विलिब्रियम किने दे। वही आया दासी पॉसिबल दा दासी सिचुएशन के देशी कि पे बॉडी बांधी पे ऑब्जेक्ट बांधी टोटल एक्सटर्नल फोर्स यानी द बारनेस बिकम टोटल फोर्स लगी हागा जीरो दे बिया हम दा बॉडी पे इक्विलिब्रियम किन्नदा नो आया दासी पॉसिबल दा नो तासो तो आओ बिल्कुल पॉसिबल दा जका ची द इक्विलिब्रियम द पारा ची बॉडी पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम की नो दागे द पारा जमुन सर दो शरायत दी यौ दा ची बदे बानी बानी ब टोटल फोर्स जीरो लगी او یو دا چې د دې باډي کی ټوټل ټارک چې کوم پروډوس کیږي هغه به هم صحیح زیرو وي یعنی یو باډي به ال په کمپلیټلی ایکویلیبریم کی یو باډي به ال په کمپلیټ ایکویلیبریم کی کله چې دوه کنډیشن سټیسفای دي اولنې چې په دې باډي باندې ټوټل فورس زیرو لګي یعنی په دې باډي چې ټوټل ایکسټرنل فورس د بار نه چې بیکم ټوټل فورس لګي په کار د چې هغه زیرو وي او دویم په دې باډي کې چې کوم ټوټل ټارک پروډوس کیږي هغه هم صحیح زیرو وي نو چې کله دا دوه کنډیشن سټیسفایډ نو ال به دا باډي په کمپلیټ ایکویلیبریم کې اوس دلته که تاسو لګو ګورئ as we know that for a body to be in complete equilibrium the two conditions must be satisfied وای موږ څنګه چې مونږ ته پته ده چیرې که یو باډي په کمپلیټ ایکویلیبریم کې نو دې لپاره دوه شرایط چې کوم دي دا پکار دي چې د دوه شرایط پوره وي اولنې سره which are totally external force must be zero total external force must be zero په دې باندې معنی چې د بار نه کم ټوټل فورس لګي په کار دي چې دا صحیح زیرو یو کنډیشن دویم کنډیشن ټوټل ټارک must be zero په دې باندې کې چې کم ټوټل ټارک پروډوس کیږي دا هم په کار دي چې صحیح زیرو سو ان کیس اف کپل خو د کپل په کیس کې کتا سو ګوري د نیٹ فورس ایکټینګ آن باډي از زیرو بٹ د ټارک از ناٹ زیرو اینڈ د باډي از turning so the body is not in equilibrium خو د کپل په کیس کې تاسو ګورئ د کپل په کیس کې په دې باډي باندې ټوټل ایکسټرنل فورس زیرو دی یعنی په دې باډي باندې ټوټل ایکسټرنل فورس چې کوم لګي دا خو زیرو دی خو دا باډي بیا هم په ایکویلیبریم کې نه ده ولی ځکه چې دویم کنډیشن نه دی سټیسفاید په کپل کې ټارک زیرو نه په کپل کې ټارک پروډوس کیږي او ټارک زیرو نه نو د دې د وجه نه دا باډي چې کوم دا په ایکویلیبریم کې نه ده اوس دې خو کله تاسو توجه شي کپل څه ته وایي کله هم چې دوا ایکوال فورسز په اپوزټ ډایریکشن کې په یو باډي باندې لګي د باډي په ډیفرنٹ لاین اف ایکشن باندې نو دا کپل پروډوس کوي او د دې د وجه نه دا باډي ټرن کیږي دا باډي تاویږي په دې باډي کې ټارک پروډوس کیږي لکه د ګاډي سټیرنګ شو یا د دې نه علاوه د سیکل پیډل شو یا د بوتل سرکولا وهل شو دا سره راځي دا په کپل کې راځي که تاسو دلته لګ ګورئ مثلا دا زموږ سره د ګاډي سټیرنګ دی کلیر شو نو دلته موږ لږ کپل ډسکس کوو د ګاډي دا سټیرنګ شو نو په دې سټیرنګ باندې دوه فورسز لګي که تاسو خیال کړئ د ګاډي سټیرنګ چې کله موږ دغه کوو نو یو فورس دلته لګي او یو فورس دسې دلته لګي نو په دې باندې دوه فورسز لګي یو فورس دا دی او یو فورس دا دی وایي په خبره باندې کنه یو فورس دا دی یو فورس دا دی د فورس وګورئ دا 15 نیوټن دی دا 15 نیوټن خو دا په دې ډایرکشن کې دی او دا فورس په دې ډایرکشن کې دی وګورئ دا په دې ډایرکشن کې دی او دا بل فورس په یعنی په اپوزټ ډایرکشن کې او د دې سټیرنګ یعنی دا پیج چې کوم دی د دې سټیرنګ په اپوزټ په ډیفرنٹ باډیز باندې لګي په یعنی دا دوه فورسز د دې سټیرنګ په ډیفرنٹ پارټس باندې لګي یو په دې باندې لګي او بل په دې باندې لګي د یو لاین اف ایکشن دا دی او د بل لاین اف ایکشن دا دی نو چې کله دوه یو عمره فورسز په اپوزټ ډایرکشن کې د یو باډي په مختلف پارټس باندې لګي نو هغه کپل پروډوس کوي څه پروډوس کوي کپل او د کپل د وجې نه به بیا به داسې کېږي دا سټیرنګ به څه کېږي دا به روټیټ کېږي یا د سیکل پیډلې والی یا د بوتل سرکولا وهل وغیره هغه چې تاسو ګورئ نو هغه څه راځي په کپل کې راځي اوس د دې کپل په کیس کې که تاسو ټوټل فورس وګورئ ټوټل فورس زیرو دی ګوره په دې باندې دوه فورسز لګي F1 هم 15 نیوټن دی F2 هم 15 نیوټن دی خو F1 په دې ډایرکشن کې دی ډاونورډ ډایرکشن کې F2 په اپورډ ډایرکشن کې دی لیټ سپوز F1 مونږ پازیټیو واغستو نو F2 بیا نیگیټیو والو دا نیگیټیو ساين بدلته مونږ څه شو کوي دا نیگیټیو ساين به مونږ ته شو کوي چې دا F2 چې کوم دی دا F1 په اپوزټ ډایرکشن کې دی نو اوس کومه چې ټوټل فورس معلوم کړو ټوټل فورس برابر دی F net is equal to F1 plus F2 نو F1 زمون سره 15 دی پلس F2 زمون سره -15 دی
نو 15 په خپل ځای پلس ماینس ماینس نو 15 ماینس 15 نو 0 نیوټن نو ټوټل فورس خو 0 دی فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم خو سټیسفاید دی خو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم نه دی سټیسفاید سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم مطلب دا دی چې دا باډي روټیټ کیږي دا باډي ټرن کیږي دا سټیرنګ تاویږي دا سټیرنګ یا د گاډي دا یا د سایکل لا پیډلې تاویږي نو سټیرنګ او یا د سایکل لا پیډلې چې تاویږي نو په دې کې ټرننګ افیکټ پروډوس کیږي یعنی ټارک پروډوس کیږي نو ټارک نه دی زیرو ټوټل فورس خو په دې باندې زیرو دی ټوټل ایکسټرنل فورس فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم خو سټیسفاید دی خو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم نه دی سټیسفاید ټوټل ټارک چې کوم پروډوس کیږي هغه زیرو نه دی لہذا د کپل په کیس کې با په دې باډي باندې ټوټل فورس زیرو وي خو د باډي سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم یعنی ټوټل ټارک به زیرو نه نو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفاید نه نو دا باډي به په ایکویلیبریم کې نه